رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د مینې د وفا د امن کور دی محمد، د زړونو په دنیا باندې راخور دی محمد، او صادقه دا مقام د بل انسان په نصیب چرته، ته ګوره کور په کور او لور په لور دی محمد صلی الله علیه وسلم. زما قابل احترام مشرانو کشرانو او د دې علاقې د دې سیمې د مستقبل زامنانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبرې ټولې ستاسو مخکې وشوې. اصل کې زه یو دوه درې خبرې کوم مختصر. زمونږ چې کوم علاقه ده دې له الله پاک ډېر زیات ټیلنټ ورکړلی، په دې کې ډېر زیات صلاحیت دی. د مثال په طور حسین احمد یو خبره وکړه، نو کومه اوښکه چې ده وي چې د چا په لیمه کې پاتې شي، نو ممکن و چې هغه اوښکه زموږ د لیمو نه تللی وي. بیا ولې موږ په دې حال چې زموږ کم ینګ کسان چې دي، کم ایجوکیټډ کسان چې دي، په هغو کې دومره غټ احساس دی او په هغو کې ټیلنټ شته، په هغو کې صلاحیت شته، ولې موږ بیا په دې حال باندې یو؟ زموږ معاشره ورځ په ورځ زوال طرف ته ولې روانه ده؟ زموږ په مشکلاتو کې ورځ په ورځ اضافه ولې کېږي؟ ولې موږ ښې طرف ته نه ځو؟ زموږ هر څه چې دي موږ دلته نسلي عصبیت راغیستی یو، موږ چې دي په پولو پټي باندې جنګ دی، په هر ځای کې د یو بل سره تعصب دی. موږ له خدای پاک صلاحیت راکړلی، هغه صلاحیتونه چې څومره دي هغه موږ په نیګیټیو سایډ باندې استعمالو، ټول په غلط سایډ باندې. نو راځئ چې دا عهد وکړو، دا وعده وکړو د ځان سره چې د آینده دپاره به انشاءالله زموږ څومره صلاحیتونه الله پاک راکړي، ځکه چې خدای پاک موږ له څومره صلاحیتونه راکړي د دې به زموږ نه تپوس هم کوي. نو چې دا ټول موږ د معاشرې او د خپل قوم د تعمیر او ترقۍ دپاره استعمال کړو. ستاسو په مخ کې یو دوه درې مثالونه اقدم. شکر دی زموږ پاکستان د دنیا په هغه ملکونو کې دی چې کوم ځای کې نوجوانان د ټولو نه زیات دي، په اکثریت باندې دي، او تقریبا 60% آبادي د پاکستان چې دا په نوجوانانو باندې مشتمل ده. او نوجوان هغه شی دی چې د دنیا څومره انقلابات راځي، نو دا د دې ځوان په لاس باندې راځي. تاسو چې څومره انقلابات دي د دنیا، هغه تاسو وګورئ. اسلام چې دی د دنیا عظیم ترین انقلاب دی چې کله تاسو ټول پوهه خلک یې، ټول ایجوکیټډ خلک یې، مولي صاحب دوی راسره هم ناست دي. په عربو کې مشرکین عرب چې کوم او کوم د جهالت تیارې وې، دغه تیارې په رڼا باندې بدلول ډېر ګران کار و، او اسلام هغه کار کړی دی. یوازې هغه کار یې نه دی کړی، خو د عرب د صحرا نه او د هغه ریګزارو نه هغه قوم راوچت شوی دی چې هغه د داره او د قیصر او د کسرا دغه چې دي تاجونه چې دي هغه په خپل ولتو باندې وهلي دي. د دنیا عظیم انقلاب. خو که تاسو د دغه انقلاب لږ تاریخ وګورئ، زموږ المیه دا ده چې موږ ته د خپل تاریخ، زموږ چې کوم اسلاف دي هغوی د کارنامو د هغې پته نشته. نو که تاسو دغه تاریخ وګورئ، نو هغه تاریخ په هغې کې به تاسو څه وشي، اکثریت به تاسو ته نوجوانانو په نظر راشي. د دې نه علاوه که انقلاب فرانس دی یا بل یو داسې انقلاب دی، څومره انقلابات راغلي، نو هغې کې غټ کردار د نوجوانانو. د تاریخ اسلام کم نن سبا زمونږ په علاقو کې موږ مسلمانان یو، شکر دی په دې باندې، خو زمونږ په علاقو باندې لمبې د اسلام کم رڼا چې راوړې وه، محمد بن قاسم چا چې په سند باندې حمله وکړه، راجا داهر له شکست ورکو، هغه څومره د 17 سال یو وړوکی نوجوان، خو جذبه اخلاص. کله چې داهر مسلمانان قیدیان کړو او د عمومي خلیفه په دربار کې دا بحث و چې داهر له به څوک ځي، د هغې مقابلې دا ټول کسان غلي ناست و. محمد بن قاسم راپاڅېدو چې دا ذمهداري چې دا زما په سر باندې واچوئ. 2-3 زره خلیفه خبره وکړه، 3 ځل باندې محمد بن قاسم راپاڅېدو چې دا ذمهواري زما په سر باندې واچوئ. او هغه محمد بن قاسم د 17 سال نوجوان، افسوس چې زموږ د 17 سال نوجوان دی، نو هغه څه کوي، هغه په لهو لعب کې لګیا دي، هغه ته د خپل قوم هم فکر نشته، تر دې پورې چې هغه ته د خپل مستقبل احساس هم نشته چې زما مستقبل به صحیح. نو هغه محمد بن قاسم چې د 17 سال ځوان و، هغه ته د هغه ځای نه هغه راپاڅېد
د 12,000 کسانو سره او د دنیا تاریخ چې هغه بدل کو. دغسې که تاسو تاریخ بني زیاد وګورئ، د سپین تاریخ وګورئ، تاریخ بني زیاد هم یو نوجوان د 24 سالارو او چې کله هغه دریاب کراس کوي ساحل ته رسي، په ساحل باندې خپل فوج کوزي، یو غر دی دې غر باندې خیژي، یو ځای پورې خیژي، زه درځم، فوج ورخیږي، واپس ګوري د هغو کم جهازونه چې دي کم کشتۍ چې دي په هغې اور بلیږي. ټول لښکر والا انتهایي زیات پریشانه شو، ویرېدو. محمد بن قاسم وی ولې؟ نو هغه وی چې لکه موږ په سهونو مینه لرې د دشمن په ځمکه باندې وو، زمونږ چې د واپس تلو کومه وسیله وه هغه ختم شوه، څه به کوو؟ محمد بن قاسم هغه ځای باندې هغه تاریخي خبره وکړه چې بقول شاعر مشرق علامه محمد اقبال، هر ملک ملک ماست که ملک خدا ماست، چې هر یو ملک چې دی زمونږ ملک دی ځکه چې دا د خدای پاک ملک دی او موږ د خدای پاک د هغه سپایان یو. نو دغسې که موږ سلطان محمد فاتح ته وګورو، چا چې نن ترکی په ټوله دنیا کې ترکی چې ده هر چا ترکی ته نظر دی، ترکی ته د هر چا موجوده استانبول چې دی په وخت کې قسطنطنیه دا ترکی چې چا فتح کړله، چا په دې باندې د اسلام جنډه په لمبي ځل باندې لګوله سلطان محمد فاتح. هغه هم ستاسو په شان یو وړوکی نوجوان، هغه هم د 17-18 کال نوجوان جومات کې ناست دی، د خپل استاد نه سبق وی، مخې ته یو حدیث راغی چې هغې مفهوم دی چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قسطنطنیه باندې به یو ورځ د اسلام جنډه لهراویږي. هغه بس کتاب ټپ خپل استاد نه تپوس کوي، استاد محترم دا خبره ټیک ده؟ هغه چې یو دا حدیث دی بالکل ټیک ده. هغه زما د دې ځای نه بس څوک به دا قسطنطنیه فتح کوي په ده باندې به د اسلام جنډه لهراوي، دا کوشش زه ولې نه کوم؟ کامیابي ناکامي د الله په لاس کې دي، کوشش خو زما په لاس کې دی که نه؟ او د هغه ځای نه هغه وړوکی شانې سلطان محمد پاسي او هغه کوشش کوي او بیا دنیا هغه ورځ ومیني چې د ننه پورې د هغې نام البدل چې دی هغه لا چا نه دی لیدلی چې سلطان محمد فاتح په وچه باندې کشتۍ چې دي هغه چلی او قسطنطنیه چې د په هغې اسلامي جنډه چې د هغه لهراوي. او نن سبا که موږ ګورو نو د اسلامي چې څومره دنیا ده نو ترکي ته په هغې کې مرکزیت حاصل دی او بیا د هغه دغه نه خلافت عثمانیه چې ده د هغه ترکي نه شروع کېږي چې کوم د مسلمانانو هغه تیروتې عظمت او کوم بایللې عظمت هغه واپس بحال کوي. نو زما ټولو تاسو ته خاص دی چې راځئ چې ټول دا عهد وکړو، دا واده وکړو چې انشاءالله د آینده لپاره زموږ چې څومره صلاحیتونه دي موږ له چې خدای پاک څومره دغه راکړي دي صلاحیتونه راکړي دي دا به د خدای د بندګانو په خدمت باندې استعمالو. او د پښتو مقوله ده چې په عبادت باندې جنت میلاویږي، په خدمت باندې الله میلاویږي. او چې کله خدای پاک میلاو شي سړي ته نو بیا خو څه پاتې نه شو. نو انشاءالله خدمت به کوو. د تنظیم په باره کې په 13 مای تقریبا 20-21 رمضان باندې موږ د دې بنیاد ایښودی. الحمدلله ډېر زموږ د توقع نه زیات ډېر په ښه طریقه باندې روان دی. په 20 رمضان باندې موږ د دې سنگ بنیاد ایښودی دی، ډمبنی میټینګ شوی دی. په 27 رمضان باندې تقریبا موږ 9 کورو کې د اختر راشن تقسیم کړی دی چې د هغې مالیت تقریبا ټوټل 15-20 هزار روپۍ جوړېده. ښه د هغې نه وروستو ملګرو ښه منډه تړله والې ده. شکر دی زموږ خلک ټول چې دی ذهني طور باندې هغو انتهایي زیات نیک خلک دی او ښه خبره چې د هغه خوښوي، خو لږ ونې د منډې ضرورت دی، لږ ونې خلک موټیویټ کول غواړي، لږ ونې هغو چې دي هغوی ته هغه پلیټ فارم جوړول غواړي چې دا خلک راشي او کومه جذبه چې ده چې دا جذبه په دې باندې دوی کار وکړي. اوس هم د تنظیم سره تقریبا د زکات په مد کې تقریبا 10 پورې دانې دي او 10-15 هزار روپۍ چې دي دا به نقد موجود دي. نو د ډمبۍ دا زموږ ډمبنۍ میاشتې د اختتام میټینګ دی
او د ړمبنۍ میاشتې په اختتام باندې تقریبا تنظیم د هغې سره چې میله کوي تقریبا څه د 70,000 روپو پورې ډونیشن تنظیم ته شوی دی. نو زه خو په دې باندې د الله پاک لاک شکر ادا کوم چې په یوه میاشت کې او سړی بالکل نوی روزي څه دغه نه او د 70,000 روپو ډونیشن خلک سړي باندې کوي او اعتماد سړي باندې کوي 70,000 روپۍ په ړمبي میاشت کې ورکوي. زما دپاره په خیال باندې ډېره خوشاینده او د خوشحالۍ خبره ده. خو ضرورت د دې خبرې دی چې موږ څومره کسان یو موږ ټول ځان ذمهوران وګڼو. هر یو کس خپل ځان مودی وګڼي او زمونږ مقصد به صرف او صرف صحیح رضا الهي چې موږ د خپل رب هغه رضا چې ده د هغې اصول چې دی هغه به زمونږ مقصد وي. د دې نه علاوه به زموږ څه قسمه مقصد نه وي. نو چې څومره په موږ کې اخلاص وي او په اخلاص سره موږ کار کوو نو دومره به انشاءالله الله تعالی موږ له کامیابي راکوي. نو زما تاسو ټولو په خدمت کې دا عرض دی چې ټول هر یو کس خپل ځان مودی وګڼئ. هر یو کس موږ چې خدای پاک ته جوابدeh او خدای پاک زموږ نه دې تپوس هم کولی شي چې روغ صحت مې درکړی او وسایل مې درکړي وو صلاحیتونه مې درکړي وو. ستاسو په علاقه کې ستاسو په ځای کې ستاسو په کلي کې یو کور داسې و یو فیملي داسې وه چې هغوی بنیادي سهولیت چې هغوی ورته نه و. تاسو ډوډۍ خوړه هغوی ته نه میلاوېده. ولې؟ نو یقینا چې په هغه ټیم کې بیا موږ سره د جواب څه قسم الفاظ نه وي. نو پکار ده چې د اوس نه موږ د عزم شروع کړو چې انشاءالله زموږ په ذهن کې چې کوم خاکه ده کومه ډانچه ده نو هغه خو ډېره وسیع ده او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې په دې ټولو باندې به موږ عبور حاصل کړو. عبدالستار ایدي الله تعالی دې قبر د نور نه ډک کړي چې په ټوله دنیا کې هغه خلک پیژني هغه یاد دی. هغه هم چې کله خپل تحریک شروع کاو نو د هغه سره هم څه نه و. دغسې یو کس د کلي نه راغلی و مزدورۍ له په لارې یو کس ولید ضعیف ناچار زړه کې ترس راغی. په ورځ چې کومه دیاړي کړو هغه په لاس کې کېښوده او د هغې نه د هغه تحریر سټارټ شو اخلاص و صرف تړپ. نو هغه تړپ و چې نن عبدالستار ایدي چې د پاکستان د ټولو نه غټه رفاهي اداره چې د هغه د هغه ده او په ټوله دنیا کې خلک پیژني هغه باندې ټرست کوي او د هغه په یو اواز باندې به په کروڑونو ډونیشن هغه ته جمع کېدو. نو زمونږ خو انشاءالله سوچ چې دی هغه ډېر زیات وسیع دی چې مونږ به کار ډېر زیات کوو. خو بهرحال د ټیم سره سره به کار کېږي. نو فلحال زمونږ فوکس چې دی هغه په دې باندې دی چې زمونږ په معاشره کې څومره غریبانان کسان دي نو چې د هغې بنیادي ضروریات چې دي چې د دې خیال مونږ وساتو چې د هغه د بنیادي ضروریاتو نه محرومه پاتې نه شي. نو انشاءالله ستاسو ټولو په خدمت کې دا عرض دی چې دا کار خپل کار وګڼئ او موږ سره په دې کې زموږ لاس او خپې جوړ شي. وما علینا الا البلاغ.